زمونږ دیوبند په علماو کې شارفي رحمت الله علیه یو بزرګ تیر شوی د بچ قرآن شریف راواغستو نه د سره به خوشبوئی وا هغه به ور باندې اولګوله چا ورته ویل جی تاسو د قرآن شریف باندې خوشبوئی لګوي به داسې وکړل داسې او به بر اولیدل چې الله داسې د عام باچا کتاب خو نه دی ربا دا خو ستا کتاب دی خدای زما شونډې او زما دا سترګې الله دیتا زما خو عقل نه بار خبره ده نو ډېر زیات به وجړل دی وجنه چې تلاوت به وکړو او کوم ځای کې به تېنه سهوه شو انسان دی که نه کله کله سهوه کېږي نو وی الله رب العزت به اصلاح فرمایله او به سار شاګردانو ته ویل چې خدای مې پلان کیزه کې غلطي پلان کیزه کې غلطي د خپلو معزز او مقرب په ذریعه باندې هغه مسله سکړه راته الله راته حل کړه موږ قرآن شریف اورو په خوند نه پوهېږو دی وجه نه موږ د ښکلي پیغمبر بس ویله نبي علیه الصلاة والسلام دی ویل چې اول والا هغه ویل زه نشم لوستلی زه نشم لوستلی نه ده څنګه اولو علما څنګه اولو علما خدای چې چاته یو سیز امانت ورکوي که نه نو مخکې ورته ښه برابر کړی هر نبی چې الله دنیا ته رالیږلی هر پیغمبر د هغې قوم په طبیعت کې رالیږلی چې د دې قوم طبیعت داسې دی دا پیغمبر به داسې ورلیږم چې لومبی د دوی طبیعتونو اصلاح وکړي د دوی د ذهنونو اصلاح وکړي که چېرته عرب عجمو ته راغلی وی او عجمی بل قوم ته ورغلی وی نه پوهېدل سره د یو بل په حال په ادا باندې هر پیغمبر ته الله وی ته ما لیږلی دې قوم ته نوح علیه السلام ته وی ته مې لیږلی دې قوم ته هود علیه السلام ته الله وی لیږلی مې دې قوم ته صالح علیه السلام ته وی ته مې لیږلی دې قوم ته موسی علیه السلام ته الله ته وی لیږلی مې دې قوم ته عیسی علیه السلام ته هر نبی ته او محبوب سوی وبعثت الى الناس عامه زه الله لګلم ټولو ته زه تمام انسانیت ته الله را لګلم زما د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان دومره بالا دی کله چې ورته وحی راغله د الله جل جلاله آدم ورسره راغله چې ای د الله حبیبه دغسې اولوله څنګه لوستل چې الله ستا په زبان راولي ستا په شونډو راولي او په دې لوستو ستانه الله راضي دی آیاتونه د قرآن شریفې چې کله د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذمواري اوس ښکاره کېږي به چې ای نبی دا پیغام برسې معلومات به څه نه کېږي د غار حرانه 100 کیلومتره مکه مکرمه ده دی په لار را روان دی په لار را روان دی ونادي خوانا آواز کی السلام علیک یا رسول اللہ کانے آواز کی السلام علیک یا رسول اللہ برن آواز رازی سگورینا السلام علیک یا رسول اللہ سرداری کونین میں جواب مورکی علیک السلام لیکن آواز اوری سگورینا آغا لوی قومنا چی دا دیب مخالفت کی زما خلے پیغمبر روان دے لارک روان دے عجیب عجیب آوازنا اوری خصائص کبرا کی ہوئی اوی کلا چکور تنیز دی شلو جبل ابی قبیس تا سرداری کونین می داسلی دلو دی جبل ابی قبیس طول حالات بدل دی آغا کاری آغا غرد مکی مکرمی ار طرف نا آواز رازی السلام علیک یا رسول اللہ خصائص کبرا لکلی دی بی بی خدیجی کردن نلارو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تشریف فرمادا فوراً را پاسی دلا حضور پاک علیہ السلام حالات بدل دی سرداری کونین مبارک ورتوی سڈیر عجیب حالات میں اولی دل ٹھول واقعی بیان کڑا دلار واقعی بیان کڑا حضور پاک علیہ السلام مبارک تا بی بی خدیجہ ہوئے ولی غم جنی ولی اید اللہ حبیبہ تاکہ اللہ دا سی صفات اچولی دی چدا عظیم صفات اللہ چاہتا ورکی پخپل خاص رحمت و نعمتی ورکی اوز دا حضور پاک علیہ السلام خاموش تے بی بی خدیجہ ورتوئی لنبے پتا کے سل رحمی دا
ټول الحمدلله. ګوري اوس بدما د توجي سیرت کې با د خپل موضوع په بیا راځو ورته تاسو به سوچ کوئ ورته پتہ ولګي دا صلی رحمی هغه صفت ته چې انسان کمال ترسه انسان څه ترسه کمال ترسه بل ورته وي حضور پاک علیہ السلام خاموش ته اے د الله حبیبا ما سورز وړاندې سلیدلو ما بعد شپې خوب بنو بی خدیجه ورته وی ما یو خوب لیدلې سردار کونین مبارک می سم نوې خاموش دے ازم ملونی دسیرونی خبر په خپل حال پرې دی دې بل د خصائص کبرا او د البدايه والنهايه جمله لګ می راغستی روایت د عقبه رضی الله تعالی عنہ دا د لګ بیانوم چې لګ دغینم خبر شي محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ورته بی خدیجه وی اے دا اللہ حبیبا تا اللہ رب العالمین دا سی او صفت در کرے پر دی مال کی خیانت نکے اے دا اللہ حبیبا امانت کی خیانت نکول دا انسان کمال ترسی تا اللہ دا سی صفت در کرے ولی غم جنو خپکی گی حضور پاک سے بیا ورتوی تاکہ اللہ رب العالمین داسی صلاحیت خود لے دے چت پیوزے باندے نظر واچے تا اللہ داسی روب در کرے دے چت داسی بلچاتا ملو نہ دے حضور پاک علیہ السلام مبارک میں سر لگولو ستومان دے سترے دے تو ڈیری خوشحالین ورتا آواز کی زملونی زملونی دسرونی دسرونی او خدیجہ ومن غاڑا کمبل کی برستن کی شڑئی کی ما زر زر پٹکا حضور پاک علیہ السلام مبارک سر مبارک و تخدیجی اللہ سے خوزل رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام دا سے دیر خوشحالی نا بعضی وقت سارے دیر خوشحالی نا استا سے خیلی نو آغا باندے جڑا رازی خدا جڑا دو خوشحالی نم رازی او دو خفگان نم رازی اللہ دی منگو تاسی پا ار حالات خپل شاکرین او صابرین بندگان اگرزی ذکر خوشحالی کم دا اللہ طلب دا نعمت کوئی چی اللہ داستا یو نعمت تے خدا او مالا پی استقامت راکا دو شکر توفیق راکا او دارنگ چی کل تاسی در باندې مصیبت راغې او ادم خدای استاد خوانا پما راغله امتحان دی الله مال صبر راکا او نعم البدل راکا او دا سو ګنا نه دا کسړې په مصیبت کې او تکلیف کې دا سو دعا او غوړي سو ګنا نه دا عزیزان یا دا سو وای چې خدایا زه ډېر کمزور یم امتحان دی زما امداد کدا ګنا نه دا وبا خو توجه ال الله حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دې حالاتو کې بی خدیجه ته دا واقعا بیان کړه هغه ډیره خوشاله شو نو دلته دوه روایت اوس راوړي یو د عداس رضی الله عنه دی چې بیبي خدیجه د تلاړه یو روایت دی چې نا ورقه ابن نوفل تلاړه د ترزوی دی او د انجیل بهترین عالم دی داغه ترجمه د عبرانینا هغه عربی تر اړولې و ډیر خله د انجیل شریف او د تورات شریف خله عالم بوډا اوس پینګره وې د تلاړه د ترزوی او یو روایت کی دی چې د عداس چې د ایمان راوړ رضی الله عنه او دا د عتبه بن ربيع غلامو د نین و خار نه راغلی عراق نه کوم چې یونس علیه السلام الله مبعوث کړو دا عداس رضی الله عنه دی هغه ځان راغلی خډیر او خيار او ډیر خسته صفات الله ورکړو دا د ربيع د زوی غلامو عتبہ اغا سڑے چھ په بدر کې الله مردار کو جہنم ته الله او رسولو دا عداس یو داده چې عداس ته لاړم بیبي خدیجه وی یو داده چې ورقه ابن نوفل ته لاړم شیخ العرب والعجم سیدی و مرشدی خپل استاد محترم د حدیث مبارکو مولانا محمد حسن جان شهید نور الله تعالی مرقده مبارک فرمایل دواړو ته تلیدا عداس تم لاړه التم تلدا ورقه ابن نوفل ته لاړه دیړم بیت للذي التا عداس ته ولذي مقصد دا دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو قسم دا اوخی
چې اې د الله حبیبا